د سودم ډیولپمنٹ فاونډیشن لخوا رمضان المبارک کې د افطار درستخان په دریمه اشاره کې هم دوام لري، کوم کې چې روزانه په سوونو مسافر، غریب او بېوسه خلک افطاري کوي. د سودم ډیولپمنٹ فاونډیشن چارواکي وایي چې روز پر ورځ د افطار درستخان کې د خلکو په تعداد کې اضافه کیږي. وسلرونکي خلک دې زموږ سره په دې کاري خیر کې مرسته وکړي چې د غریب ولس خدمت د تیرو وختونو په شان په ښه ډول وکړي شي. د سودم ډیولپمنٹ فاونډیشن صدر محمد خالد عاصم د افطار درستخان په حق له رستم نیوز ته وویل: نن الحمدلله 21 رمضان دی او الحمدلله د سودم ډیولپمنٹ فاونډیشن زیر اهتمام دسترخوان هغه جاری دی. د روزانه په حساب باندې په دسترخوان باندې د ملمانو او د مسافر او د روجماتي کوونکو تعداد د روزانه په حساب سیوا کیږي. د زړه نه درخواست کوم، اپیل کوم چې دا دسترخوان ستاسو په تعاون باندې چلیږي، ستاسو په مرسته باندې چلیږي، ستاسو په ملګرتیا باندې چلیږي. په یو روزدار باندې افطاري کول ډېر لوی ثواب دی او لوی اجر دی. د رمضان مبارک اخرنۍ عشره ده، ډېرې برکت واله ورځې دي، ډېرې بختورې ورځې دي، د نیکو د ګټلو ورځې دي، د اجر د ګټلو ورځې دي. زه ټولو خپلو وروڼو ته، خپلو بایګانو ته دغه شان چې څومره زموږ ملګري دي ټولو ته دا درخواست کوم چې په دې دسترخوان کې زموږ سره تعاون وکړي، د خدمت دپاره هم د وسایلو دپاره هم، چې انشاءالله دا دسترخوان د روزانه په حساب چې کم چلیږي تعداد تقریبا 350 ته 400 ته رسېدلی دی چې کوم روجماتي کوونکي مسافر دي دلته زموږ سره، چې انشاءالله دا دسترخوان تر اختره پورې جاري. د وسایلو د وجې نه د دسترخوان د ښکلاګانې او د دسترخوان د زینت چې کوم دی چې د وسایلو د وجې نه دا ونه درېږي. او کوم چې زموږ هغه وروڼه چې مسافر دي او په دې لاره باندې تېرېږي، که مردان ته ځي، که پولیر ته ځي، که چغرزو ته ځي، که تورغر ته ځي، هغوی له موږ دعوت ورکوو چې راځئ او په دې دسترخوان زموږ سره افطاري وکړئ. که څوک هم د سودم ډیولپمنٹ فاونډیشن سره په دې کاري خیر کې مرسته کول غواړئ نو په سکرین ورکړی شوي نمبر رابطه وکړئ. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، روستم نیوز، مردان. فورسي سکول روستم کیمپس، شیرین خان چوک، روستم. چرته چې باز د کوونکو ته د نوې دور مطابق عصري تعلیم سره دیني زده کړې او غوره تربیت هم ښودل کیږي. د سکول چارواکي وایي چې د نوي تعلیمي کال لپاره داخلې شروع دي. دوی د ځایي ولس نه غوښتنه کړې چې د خپلو بچو د روښانه مستقبل لپاره د فورسي سکول روستم کیمپس مخه وکړي. د کابل غریب، یتیم او حافظ قرآن زده کوونکو لپاره د ځانګړي سکالرشپ اعلان هم شوی. د سکالرشپ ټیسټ کې چې څوک 90 نمبر واخلي هغه ته 100%، 80 نمبر والو ته 75% او ټیسټ کې برخه اخیستونکو طالب علمانو ته به 20% سکالرشپ ورکول کیږي. رابطه نمبرات په سکرین لیدلی شئ.